نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم صدق الله العظيم. سورة آل عمران یوسل یوشتم نمبر آیت دی. د دې رکو د مخکې رکو سر ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکو کې الله پاک دا او فرمایل که چېرې تاسو صبر وکئ تقوا اختیار کئ نو تاسو به چرته هم دا کافران نقصان در ونه رسوي. په دې رکو کې الله پاک د صبر او د تقوا د وجنه د مسلمانانو کامیابی ذکر کوي چې هغه په غزوه بدر کې دوی مسلمانانو کړی و او د صبر نه کولو په بنا باندې د مسلمانانو تکلیف ذکر کوي چې هغه په غزوه احد کې مسلمانانو کړو. غزوه احد کې دوی نه صبر نو شوی تکلیف رسیدلی، غزوه بدر کې صبر کړو تکلیف نو رسیدلی. نو په مخکې رکوع کې د صبر مطابق الله پاک ارشاد او فرمایو او په دې رکوع کې د صبر مطابق الله پاک د طرف نه چې صحابو ته کوم کامیابی ملو شو دا غي ذکر دی. په دې رکوع کې الله پاک د غزوه احد ابتدائی حالات ذکر کړي. په غزوه احد کې د صحابه کرامو او د کفارو د مقابله نوړاندې د مسلمانانو د دوو جماعتونو چې دوه ډلې وي داغي کمزورتیا ذکر کړي او الله پاک خپل نعمت دی مسلمانانو ته ذکر کوي چې تاسو ته ما په غزوه بدر کې څومره امداد کړو. فرشتي مې دل را لېږلي وي ستاسو د مدد دپاره، تاسو لږ غونتې کسان وئ، زر فرشتي یو پیره 3000 بیا د 5000 واده مې در سره وکړه چې کافران که نور راځي 5000 فرشتي نورې را لېږم. او بیا د غزوه احد په موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر چې تکلیف ورسېدو نو دغه په بنا الله پاک نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د صبر دعوت ورکړي. د هجرت په 3 کال باندې په 20 د شوال باندې د شوال میاشت 20 تاریخ د هجرت 3 کالو کافران راجم شو د مدینه منورې نه بهر چې کوم د احد میدان دی دی کې دا کافران راجم شو او ډیر په کثیر تعداد سره ډیر په جرأت او د بهادرۍ په جذبې سره دا کافران راغلل ځکه چې دوی ته د بدر په موقع ډېر زیات تکلیف رسېدلو، لوی لوی سرداران او یا قتل شو او یا کافران قید شوي. نو په دې کې د کافرانو سردار د احد په موقع باندې ابو سفیانو چونکې د قسم کړو د غزوه بدر د شکست نه بعد د قسم کړو چې زه به هغې وخته پورې غسل نه کوم، هغې وخته پورې به کپړې نه بدلوم تر کوم وخته پورې ما د دې خپلو ملګرو د بدر په موقع چې ورته کوم تکلیف رسېدلی د هغې بدل مې نه وي اخیستی. په هغه سلسله کې کافران راجمع شو، 3000 کافران مسلح نوجوانان جنگی کافران هغې رالل د احد میدان ته. دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیغام راورسېدو
چې ابو سفیان سره د 3000 کسانو احد میدان ته راورسېدو، خیمې یې ولګولې او د مسلمانانو خلاف په یو جذبه راغلی دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام راوغوستل، مشوره وکړه. صحابه کرامو کې د مسلمانانو په جامه کې رئیس المنافقین ابی ابن سلول کافرم ناستو. د مشوره وړاندې کړه چې مدینې نه بهر منګ له وتل پکار نه دي، که کافران جنگ کوي مدینې ته دی راشي، او که جنگ نه کوي نو مدینې نه بهر دی په احد کې ناستې منګل ته جنگ نه کوو. بعضې صحابه کرام هم پکې دا وړاندې که دارې وړاندې که چې د مدینې منورې نه بهر منګه نه ځو، که جنگ ته راځي دلته دی راشي هلته نه ځو، احد میدان خو بهر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اکثر صحابه کرامو ری غوره کړه چې زه تاسو وایئ چې مدینې نه بهر نه ځو، احد میدان ته نه ځو، نو کافران دلته وي موږ به هلته نه ورځو. لیکن په دې صحابه کرامو کې حضرت حمزه رضی الله عنه سید الشهداء، سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه، حضرت نعمان ابن بشیر رضی الله عنه او نور بعض صحابه کرام مدار وړاندې کړه چې یره جی هغه راغلل د مکې مکرمې نه احد میدان ته راورسېدل، اوس چې په دې لږ ځای کې موږ بهر نه وځو نو دا زموږ خو دپاره ښه خبره نه ده. پکار دا چې موږ د غیرت او د جرأت مظاهره وکړو او دا کافران د مدینې ته راسېدو نه وړاندې دي سره موږ جنګ وکړو، احد میدان ته جنګ ته ځو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو په دې مشوره باندې کور ته لاړو، خپله زر یې واچوله، د جمعې ورځ وه او بهر راووتو. صحابه کرام پوه شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسې نه چې خفه وي، ځکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ری خو دا بله وه چې پاتې شو مدینې منوره کې او احد میدان ته ونه ځو. هغې عذر معذرت وکړو چې اسې نه تاسو خفه یې جي بیا نه ځو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کله یو پیغمبر د الله د لارې د جهاد د پاره خپل اسلحه واچي نو د هغه دپاره دا مناسب نه دی چې هغه د بیا خپل اسلحه واپس کیږدي، نه ځو به جهاد ته اوس په مقابله کوو، د دشمن سره به جنګ کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعې منظم وکړو، د هغې نه بعد مازدیګر منظم په هغه ورځ باندې وکړو او د هغې نه بعد روان شو. ابی ابن سلول رئیس المنافقین سره 300 ملګري د وی خطا زما په خبر عمل نه کوي، زما مشوره ستاسو خوښه نه، زه تاسو سره په لاره نظم د سره جنګ له. ابی ابن سلول پاتې شو. 200 صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره روان شو. مقام شیخین ته ورسېدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اس باندې سور دي، صحابه کرام په اوښانو په سورلو باندې. مقام شیخین ته چې کله ورسېدو کم صحابه کرام عمرونه چې لګو لکه 14 کال یا د دینه کم، هغه صحابه کرام نبی علیہ السلام واپس کړ چې تاسو ماشومان یې، جنگ ته تاسو نشئ، تاسو واپس شئ. او چې د کوم ماشومان صحابه عمر 19 کال هغوی ته د جهاد اجازت ورکړه. په دې کې 2 صحابه حضرت رافع ابن خدیج رضی الله عنه، حضرت سمره بن جندب رضی الله عنه، دا 2 صحابه کرام واړو، لیکن دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره جهاد ته ډېر زیات جذبه کیو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته چې تاسو خو یاره ماشومان یې، دوی ورته یاره جي موږ یو تدبیر وړاندې کوو، موږ به داسې وکړو چې خپل منځ کې مقابله وکړو، زمونږ کشتي به تاسو ګورئ، زمونږ زور او زمونږ جنگي حالت به تاسو ګورئ، که چېرې خوښ مو شو اجازت به راته راکړئ. دوی په خپل منځ کې کبډي وکړه، کشتي یې وکړه. نبی علیہ السلام او صحابه کرام دې ته ګوري چې کله ښه مقابله په خپل منځ کې وکړه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې دواړو ته د احد په غزا کې د شرکت اجازت ورکړه. په دا مقام شیخین باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماښام منځ وکړو، ورپسې شپه راله،
حضرت محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ته 50 ملګری ورکړ چې دا 50 کسان به تاسو سره وي او د شپې څوکیداری تاسو کوي. شپه تیره شوله، سحر روان شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اس باندې دی. یو صحابي بل حضرت ابو برده رضی الله عنه هغه سره استه او نور چا سره نور سورلې دي. حضرت مصعب رضی الله عنه هغه ته جنډه ورکړه چې د جهاد د جنډه ته ونیسه. صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دي چې کله مقام احد ته رسیدل. د صحابه کرامو ترتیب د جنگ نقشه برابر کړه. حضرت حمزه رضی الله عنه سید الشهدا د هغه کسان امیر جوړ کړ چې چا زر نه وي اچولې. حضرت عبد الله بن جبیر رضی الله عنه ته 50 ملګری ورکړ تیرانداز چې تاسو به د احد په دې غونډې باندې ناشي او تاسو به دفاع کوئ، دغه ځای کې به تاسو خدمت کوئ. صحابه کرام کېناستل ترتیب سره. 50 صحابه د حضرت عبد الله بن جبیر رضی الله عنه سره شو. حضرت حمزه رضی الله عنه ته ملګری ورکړ. جهاد شروع شو. دشمن ډیر په بزدل سره جنگو کو په تیښته کې شروع شو. د جنگ شروع کول نه وړاندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې ملګرو کې 2 جماعته، قبیله بنو سلمہ او قبیله بنو حارثه، د دوی خیال هم دا راغی چې یاره دا خو موږ ته نقصان دی. دا وګوره دومره ډېر کافران دي، موږ لږ غونتي یو. ابی ابن سلول مشوره چې ونه هغه ښه وکنه چې مدینه منوره کې وفات وي او بهر به نه وتی کې چې جنگ ته راغلی ولته مخ جنگ کړی وي. لیکن دې صحابه کرامو ته الله رب العالمین زړونه بیا مضبوط کړل او دی دغه خپل حوصله مضبوط شوي. اگر چې خیال زړونو کې راغی لیکن الله پاک دی دغه تکلیف او دغه منافق د مرګیتیان اوساتل. جنگو شو ډیر په بهادرۍ سره، ډیر کافران پکې مردار شول. تابل چې کوم په احد په دې غونډې باندې کوم 50 صحابه کرام ناستو، د یو قتل چلاند خو صحابه کرام لګیا دي، ای غنیمتونه را غونډي او کافران خو لاړل ختم شو تختیدل. دی مرکز چل. حضرت عبد الله بن جبیر رضی الله عنه دی تو فرمای ګور نبی علیہ السلام مونږ ته ویلي چې تاسو دلته کینی کوزیږي بنا، اجازت مونږ تر کوزیدو نشته، خو دی وی زمنګ د پاتې کېدو دلته اوس فایده نشته. جنگ ختم شو، کافرانو تختیدل، شکست ملو شو، غنیمت را غونډي، بس خبره ختم شو. دی صحابه کرامو کې 12 صحابه په دې ځای پاتې شول او نور بقایا صحابه لاندې د غنیمت تراجمه کول لپاره کوز شول. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه چې په دې وخت کې لا ایمان نور وړي چې د احد غونډې طرف وکړه چې دې وخت کې خو صحابه نشته، د لګونتي کسان دي، هغه د شا طرف نه حمله وکړه. دا 12 صحابه کرام د غي د مقابله د پاره کافی نشول او دی خالد ابن ولید رضی الله عنه ایمان نور وړي د کافرانو د جماعت سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جماعت باندې ډېر سخت حمله وکړه. صحابه کرام ډېر زیات تکلیف کې شول تر دې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاښ مبارک هم شهیدان، غاښ مبارک هم شهید شو. په دا موقع باندې ګټل شوی جنگ د صحابه کرامو د معمولی خطای په بنا باندې واپس په شکست بدل شو. دیکھ شیطان आवाज وکړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شهید شو. صحابه کرامو خفګان او غم نورم سیوا شو تر دې چې بعض صحابه کرام پکې پدی باندې پیښو چې نبی علیہ السلام شهید شو، زمنګ د جن دلته مقصد څه دی او ډیر بهادرۍ سره کافرانو سره جنگیدل، شهیدان شول. لکه حضرت انس ابن نضر رضی الله عنه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې سخت حالت کې بیا صحابه کرام را جمع کړ، وروسته به تفصیل ان شاء الله راځي. او هغه غزا کې غزوه احد کې د مسلمانان اول ګټه، ورپسې بیا تکلیف، ورپسې بیا ګټه الله رب العالمین ذکر کوي. نو دا د غزوه احد هغه مختصر تذکره و. په منځ کې د غزوه بدر ذکر راځي. غزوه بدر دا د اسلام په غزاګانو کې اولنۍ لویه غزا وه. په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام تعداد 314 او د کافرانو تعداد 0. اول الله پاک امداد د فرشتو 0 راولېږو، د هغې نه بعد بیا 3000 فرشتې، ځکه صحابه کرام د کافرانو نه 3 چنده کم، الله پاک د کافرانو نه 3 چنده زیات امداد راولېږو. او بیا چې کله کافرانو ته بل لشکر راتلو، کورز ابن جابر چې دوته ز نور لشکر درلېږم، الله پاک صحابه کرامو سره وعده وکړه چې تاسو ته چېرې کافران راځي، نور جماعت د کافرانو زه 15 فرشتې نور درلېږم. په 23 د رمضان باندې په 2 کال د هجرت باندې دا غزوه د بدر وشوه، او یا کافران سرداران مردار شول او یا کافران سرداران قید شول. نو په دغه موقع باندې الله پاک د دې صحابه کرامو سره څومره مدد کړو، نو دغه امداد او نصرت الله پاک ذکر هم په دې رکوع کې فرمایي. نو الله جل شانه فرمایي وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، او یاد کا وخت چې ته اوتی د سار په وخت کې د خپل اهلنا مراد د حضرت ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها د دې کورو. تبوئ المؤمنین چې تا تیارول المؤمنان مقاعد للقتال، په ټکانو کې د جهاد د پاره، مقاعد مورچه. والله سمیع علیم، والله پاک اوریدن کې او پی ذات تی. اذ همت طائفتان منکم، هر کله چې قصد کو دو جماعت او دو ډلو ستاسو مسلمانانو نه، چې هغه د قبیله بنو حارثه او د قبیله بنو سلمہ دا غي حالت، ان تفشلا دا چې دی کمزوري شي، خیال کمزوري شي. والله ولیهما، والله پاک دوست دی دواړو دی، الله پاک دی او ساتل د تکلیف نه، هغه بزدلی او کمزوري دی ختم شوه چې کمزوري کم خیال لاغلو. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، او په الله باندې پکا دي چې توکل کی مؤمنان. ولقد نصركم الله ببدر، او په تحقیق سره امداد کړ الله پاک تاسو په بدر کې. وانتم اذله، او حال دا چې تاسو وې کمزوري د بے سر او سامانه په حالت کې. فاتقوا الله، پس تاسو یریږئ د الله نه، لعلکم تشکرون د پاره دی چې تاسو شکر د الله ادا کړئ. اذ تقول للمؤمنین، کله چې تاوی پیغمبر علیہ السلام او مؤمنانو د زړونو د مضبوطیدو د پاره، الن یکفیکم، آیا نه کافی کیږي ستاسو د پاره، ان یمدکم چې امدادو کې ستاسو ربکم رب ستاسو، ب3000 من الملائکة منزلین، په 3000 من الملائکة د فرشتونا منزلین نازل شوي. بلا ولنا کافی کیږي ان تصبروا کچری تاسو صبر وکړو، وتتقوا تقوا می اختیار کړو، یاتوکم من فورهم، او راضی به تاسو ته دا ویاتوکم، دا کافران راشي تاسو من فورهم د خپل قهر د غصې په حالت کې. هذا یمددکم ربکم، دا الله پاک به امدادو کې تاسو ب5000 من الملائکه مسومین، په 5000 فرشتو نقدار کړی شو سورلو باندې سوري. کچره دا کافران د ډېر قهر او د غلبي په حالت کې بیا را روان شي او نور جماعت تشکیل ول راځي، نو تاسو سره 15000 فرشتي راځي. دا وعده شو. وما جعله الله، او ندی ګرځولې د امداد الله پاک الا بشرا لكم، مگر زیره خوش خبری تاسو د پاره، ولتطمئن قلوبکم به، او د پاره دی چې مضبوط شي زړونه تاسو په دی باندې. ومن نصر، ندی امداد الا من عند الله، مگر د طرف د الله دی، العزیز الحکیم چې غالب حکمت والا ذات دی.
ليقطع طرفا من الذين كفروا د پاره دی چې هلاک کی طرفا یو جماعت من الذين كفروا دا کسان چې کافران دي لکه د بدر په موقع او یکبتهم یا ذلیل کړي دوی لرا فینقلبوا خائبین پس دی واپس شي نا امیده لیس لک من الامر شیء نشته ستا لپاره پیغمبر علیه السلام من الامر شیء د لعنت نه هیڅ کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام غاښونه مبارک او مخ مبارک ته تکلیف ورسېدو غاښونه شیدان شول مخ هم زخمی شو نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه موقع باندې وي چې داسې خلک به څنګه کامیاب شي چې د خپل پیغمبر سره داسې سلوک کوي الله پاک د آیت نازل کړ چې ستا د اختیار نشته چې ته په چا باندې لعنت ولګي یا داسې خبرې وکړي او یتوب علیهم یا ته رجوع کې په دوی باندې او يعذب او یتوب علیهم یا به رجوع کې الله پاک په دوی باندې رحمت به نازل کړي دوی به توبه وباسي او يعذبهم یا به الله پاک عذاب ورکړي دوی ته فإنهم ظالمون پس یقینا دوی ظالمان دي ستا د پاره اختیار نشته نور د الله پاک اختیار دی که توفیق د توبې ورکی توبې قبلې یا الله پاک دی ته عذاب ورکی دنیا او آخرت کې الله اختیار لري ولله ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص د الله د پاره هغه تمام سيزونه چې په اسمانو کې دي او په ځمکه کې دي یغفر لمن یشاء بخنه کو الله پاک چاته چوغواړي او يعذب من یشاء او الله پاک عذاب ورکی چاته چوغواړي والله غفور رحیم او الله پاک بخون کی مهربان ذات دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين